خبره مونږ کوو چې دا عذاب دی دا عذاب دی، نو چې کوم خلک په دې سیلاب په دې لپیټ کې راغلي دي او هغوی د دې نه متاثره شوي دي، نو ظاهره خبره هغوی به خبرېږي د دې نه، هغوی به سوشل میډیا ګوري، هغوی به چې نور خلک به ورته وایي چې ګوره خلک خو دا وایي چې دا سیلاب په دې راغلی او دا عذاب دی، نو دا یو ډېره زیاته امبیرسنګ غونډه کې خبره ده چې هغوی دا اوري، هغوی به ګوري چې ښه ده ګناهګار چې نو مونږ راغلي یو، یا دا کوم خلک چې زموږ باره کې خبره کوي دا بس دا داسې بزرګان دي او دا داسې متقیان دي چې بس په دې د دې عذاب دا که چېرته عذاب و نو دا د دې عذاب نه بچ شو، مونږ په دې عذاب کې رالو، نو دا یو ډېره چې دی نو داسې څه کمزوره غونډه کې خبره ده. په دې سره چې دی نو دلازاري چې دی نو هغه ممکنه ده او یقینا چې دی نو د دې نه دلازاري کېږي. نو تاسو ته ټولو ته دغه خواست دی چې که تاسو په سوشل میډیا باندې د سیلاب زدګان حوالې سره خبرې اترې کوئ یا که چېرته په خپله حلقه کې ناستې خبرې اترې کوئ، نو تاسو د دې خبرې ډېر زیات خیال وساتئ چې تاسو داسې قسم خبره ونه کړئ چې د هغې نه د دې خلکو دلازاري وشي، ځکه چې دې خلکو ته ستاسو د دې وخت کې د مدد ضرورت دی، دې وخت کې چې د نو تاسو به دې سره کومک کوئ، د خپل وس مناسب چې د نو خپل جاني خپل مالی چې د نو مدد په تاسو سره کوئ، ځکه چې یو خو انسان سره چې د نو دا پیمانه نشته، الله دله دا علم یا دا پیمانه دته نه ده ورکړې چې د دا جج کړي چې پلانکي ځای کې که چېرته قدرتي څه آفت راغلی دی نو هغه د دې ته چې د نو د عذاب نوم ورکړي یا د دې ته د الله طرف نه د قهر چې نوم دی ورکړي. بالکل دا خبره کمزورې خبره ده، دا غلطه خبره ده، دې ته تاسو عذاب نشئ ویلی، دې ته چې د نو دا بس یو امتحان دی بیسیکلی چې دا نن په دې خلکو باندې راغی سبا دا په مونږ هم کیدی شي، نو دا د هغوی دپاره بیسیکلی امتحان دی چې تاسو به الله چې کوم مال تاسو له درکړی دی چې دې سره به اوس تاسو په دې حالت کې څه کوئ، څومره به ورکوئ تاسو، او دا امتحان په هغه خلکو باندې هم دی چې کم دې نه چې د نو متاثره شوي دي، او هغه دا دی چې کم تکلیف د الله طرف نه په انسان باندې راشي نو الله بیسیکلی دا ګوري چې دا انسان په دې تکلیف کې شکر څومره وباسي او دې چې دی نو په دې تکلیف کې آیا د حد نه سیوا ګیلې کوي زمانه، د حد نه سیوا شکایتونه کوي زمانه، او که نه په دې حالت هم شکر وباسي چې الله تا مال راکړو، تا کور راکړو، تا چې دی نو خوراک څښاک دپاره چې نو اسباب تا مال راکړو، دا انعام اوس تا را طرف نه، لہذا په هغه حالت مې هم شکر و، په دې حالت هم چې دی نو زما شکر دی. نو بیسیکلی ښې خبرې، انکریجنګ خبرې، موټیویشنل خبرې په دې حالت کې پکار دي، لہذا خپل چې ستاسو څه ذمه داري ده هغه ترسره کړئ، نو تاسو نه به د خپلې ذمه دارۍ چې نو تپوس کېږي.